دغه زنانه او خویندو ته وایم تاسو نیم یو خواص واورئ یو درخواست واورئ یو سوال واورئ نن د کافرانو پروګرام دا دی چې د زنانو نه جامه لرې کړي که جامه یې نه لرې کوي نو یا یې داسې نرۍ کړي او یا یې داسې تنګه کړي چې د هغې د اغوستلو څه پته نه وي څه پیدا نه وي د الله پیغمبر فرمایلي وو قیامت ته نږدې زمانه کې به داسې زنانه راشي کاسیات جامې خو به یې اغوستې خو عاریات بربنډې وی نو دا ستاسو په شان ته مشران چې د هغې عقل کار کوي هغه د دې دواړو جملو په مابین کې تعارض دی چې کاسیات شوه نو عاریات څنګه شوه چې جامې واغوسته نو بربنډه دی هغه خو بیا په جامه کې خو الله دې په علماو باندې رحمتونه ولېږي هغې جواب کوي نه نه دا معنی نه ده چې جامه بې نه وي معنی دا ده چې یا بېدون نه نرۍ جامه اغوستې چې بدن پکې ښکاري لکه اوس وایي دا یو ته د لاندې شمیز اچوي شمیز پکې لات شي دا شمیز دی دا د شمیز خو زه د کمیس نه لاندې به کې خدا علما ناس دي تاسو لريونه چې تاوریدي مسلمان زنانه د هغې عورت ولې یوازې دا بدن دی د مسلمان زنانه ویښته عورت دی د هغې غوږونه هم عورت دی د هغې مخ هم عورت دی د هغې لاسونه او پنډۍ هم عورت دی نو چې دا نرۍ لوپټې په سر کړي نو دا ویښته خو یې ښکاري دا مسلمان زنانه دا خو د هغه فاطمة الزهرا روحاني خور ده هغه فاطمة الزهرا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې ویلي وو الفاطمة بضعة مني فاطمه چې دا زما د زړه ټوټه ده هغه فاطمې یو ځله نرۍ جامه په سر باندې راچلې وه داسې نرۍ نه وه لکه دا اوس چې دي سادهګانو د دې مشرانو نه تپوس وکړئ دیو په پخوا زما د څادر ته هم نرۍ وه ولې دیو د هغه بیستۍ او د هغه نورو شیانو جامې اغوستې هغه په تبرګیم نه دغه کېدې نو هغې ته دا څادر هم نری ښکارېدو د دې ښځو دا لوپټې نه وې دا نری فاطمة الزهرا نری لوپټه په سر اچولې وه نبي علیه السلام د هغې کچې راغلی په دروازه کې چې خیال وکړو نو نری لوپټه وه نبي علیه السلام چې بېرته واپس شو نو خو فاطمه وه څه ستا لور خو نه وه چې ښه دی چې راغلی بغلی اوس په بله څه چې یې کولې اخو فاطمه وه اخو داسې جنۍ وه چې هغه به د جنت د زنانو د پیغلو سرداره وی سبحان الله هغه فاطمه په جلتۍ باندې راغله نبي علیه اسلام ته وایي ای زما بابا ته خو به چې زمونږ کره راتلې نو زما سره چې څو پورې تا غاړه نه وه میلاو کړې بېرته واپس کېدلې به نن ولې ناراضه او خفه را واپس شوې نبي علیه اسلام وایي دا تا چې کومه لوپټه په سر رچلې وه دا د مسلمان شان نه دی تاسو نه تپوس کوم دا فاطمه چې په کوم کور کې وه په هغې کې د فاطمې نور لیورونه وو په هغې کې د فاطمې د خاوند د تره زامن وو یو خاوند حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو بابا د محمد رسول الله خو به په نری جامه کې په خپل کور کې نه و او دا غرور ماشاءالله نور څه بنوي ما باغې تخ پويږي اگر چې زه کوم دي لته ما مخامخه پکې یو څو کسان خبر شوي زما عزم داشي چې زما به چې ته پروګرام لنظم خو به ته سوچو کما زه که زما نه خپه شو یو ټیم کې خو سره الله دا غم پیدا کی چې لکه خبره خو زما پیدا کوله نو ما ته کنځل کې خو چې زه د خپل الله سره تعلق برابر شي کنه واوره دا وکم یو خبره چې تاسو سره راځي وای بل چا په ما کې څه کار زه خو تاسو ته لګې ما بار په چا باندې لګې نه دی اوري
یو هغه زنانه چې په کور کې هغې له پکار ده داسې لباس وکړئ چې هغه لباس تاسو د دین وي او په هغه لباس کې تاسو له الله اجر او ثواب او حیا او عزت درکړي. دویم دا هغه پخوانی انبار نه پټو ته زنانه مر وباسئ. دا ګرانه خبره دا په ډېرو بده ولګېده. ای ساده باباګانو تاسو ولې داسې ودې وئ؟ که ستاسو په نوجوانۍ کې د کلي خور او لور پېغله بهر ګرځېده خو هغه ته خپله خور ښکارېده خپله لور ښکارېده دې نوجوان ته خو خور هم پردی ښځه ښکاري. د ده په جب کې خو موبایل دی او دا وله خدا نه خواسته چې ته تصویر وباسي بیا به څه کې؟ تو خو پښتون وي نو بیا به څه کې؟ اچھا معلومیږي دا شیطان باندې یو توحید ډېر بد لګي. توحید کې موږ فکر بند کړو خیال یو په مسله د ستر ډېره بد لګي. زه خو ملک ما دې ته تجربه کړې ده خو پخوا به نه لوډ سپیکر بنداو اوس مې صبر چل کړی دا لوډ سپیکر خو د دې علاقې خلک کوي او دا شیطان چې راته ناست دی بېرته په دې شیطان باندې دې شیطان باندې په دې شیطان هغه کافرو ته هم دا قرآن آواز رسوم الله اکبر. نو خپلې زنانه د کور نه بار مه راوباسه. وارې اورېده دې زنانو ته وایم تاسو ته په 22مه پاره کې اول سبب باندې الله یو حکم کړی وقرنا فی بیوتکن. موږ ورته ویل نو لکه دا زما ښځه پښتنه ده دا چاته نه ګوري پښتو کله ته یې ده ته په اردو کې پروت یې وایي دا ښځه مې پښتنه ده دا ستا ښځه به ډېره پښتنه وه که د محمد رسول الله ښځه ډېره حیاناکه وه د محمد رسول الله ښځه ډېره غیرتي وه که دا ډېره غیرتي ده هغه غیرتۍ ښځې ته قرآن وایي وقرنا فی بیوتکن کور کې کېنئ بهر ته مه وځئ ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی مه راوځئ په شان ته د جاهلیت اولی باندې. اوس موږ ورته نه دا پښتنه ده دې ته به څوک څه ووایي ساده ته یو ځای کې مې بیان کوو یو کس راته وویل وایي نه دا پښتانه خلک دي ما چپ شه یو ځل مې ورته ویل چپ شه بیا مې دا مسله کویل مولوي صاحب دا پښتانه دي مال د هغه خان لور دې په موبایل کې ګډېږي زه ته ښکارې کوم. الله ګواه دی چې ما غیر اختیاري وویله چې بار ته راووتو خان راته چې مولوي صاحب ګر چېرته چاته هغه شی ونه ښي دا زمونږ په کور کې واده و خان و برید یې پرې څټ اړولي ما ستا برید بریز ته رسېدلي او زه پوندو ته هم پرې رسوم چې دستانې یې وباسئ. وایي زمونږ کور مال کیسه راته اوس وکړم بیا به یې نه کوم چاته ځه ښې کوم. وایي زمونږ کور کې واده و دې ښځو کې شیطاني لږه ډېرې چې بزرګ هم یو قدرت کار دی و یو پیره به چمبه مو یو لږه ګډېږي وایي دا څه مړی خو نه دی نو کور کې چېرته دی زنانونه دي ونګیر دي ګډای کړې ده ورکوټ یې نوسې دی هغه چې په موبایل کې ویډیو کړي دا لکان خو کافر زه شرمخان دي شرمخ پرېږدي شي چېرته یو شرمخ خبر شوی و وایي چې راشه خپل موبایل ته یې واړه هغه ته هغه ته اړولې بل ته بل ته اړولې بل د ځوان دي هغه یې ته اسمان ته خېجولې نیټ یې ورکړې وه هغه دومره پښتون سړی دی هغه خپل وطن یې پرېږدی او پنجاب کې ګرځي. دا زه چې څه ویم دا شوي دي او تاسو راته پښتانه ښکارئ او ستا عزت د اوسه پورې محفوظ دی ای انباریانو دا زه ستاسو د عزت دپاره لګېم دا قرآن زما په لاس کې دی د دې نه د خیر او د اصلاح کتاب به نه وي زه به تا ته ولې بې اصلاح او د دې خیرۍ خبره کوم. نو زنانو ته وایم کور کې کښېنه
او دې نوجوان لا غیرت نو چې کرکټ لپاره څوباړې راخستې لښه او برشه خو ګیا له ته ځه که نه غره له واښو له ته ځه که نه دا اوبه خپلې مور او خپلې خور له ته راوړه که نه ښې دلته د خور په خدمت هم ځان بری ښکاري زمونږ به یو زیری ده هغه مې نوم یاد کړی یو راته ویل چې دا اوبه نه راوړې نو څه به کوي نو ما چې ته په کراچۍ کې پنجابي له څپلۍ پالش کې او ګنډې په هغې ته ځان بری نه ښکاري پنجابي او سندي له مردار شي له څپلۍ پالش کې په هغې ته ځان بری نه ښکاري او چې خپلې ښځې له دې اوبه راخستې او ښځې په کور کې ناستې قلارې ښې د ناوې په شان ته په دې ته ځان بری ښکاري خو سمه خبره دې خلکو ته خو کږه ښکاري دا مې سمه ونه ویل تاسو لږ سوچ وکړه دې نوجوان چې په خپله اوبه راخستې او مور ته وایي چې مورې منګی مې راوړو که اودس کې کسکې چې له لرې کړم رښتیا ووایه دا مور بیا دا نوجوان د دعا نه وباسي دغه پیغله خور چې اوبو له روانه ده او تاسو ته د ګونیانو خره جوړه کړې ده یو منګی راله رسولې دی او بل پسې ځه دا پیغله خور چې په کور کې ناستی او دې نوجوان ورور له منګی راوړو په اوبه ووانې دا پیغله خور به دې نوجوان ته د مرګه پورې دعا نه کوي او تاسو همدارنګه ساده وایي دا خویندې به نه دا وباسي دا منګي به نه وباسي صبر وکړه څنګه دا ذلې شوې اوس دا خور به په پټي کې کرکه راکاږي په زور د پلار حساب یې اخلي او ما ورته ویل چې وایي چې ګورې پرېږده عجیبه خبره ده د دغه پلار تم بچی او هغه لور هم بچی ده ته په پټي کې قلارې برېک تاو کوې دا مې د پلار پټی دی او هغه پکې سوالي را روانه شوې د هغې کې یو ډړی وربشې نه رسي او موږ تاسو سیرولي له لاړم چیلي له لاړم کال له لاړم ټول عمر ځه ورکشه دا تبلیغ او دا قرآن خو موږ او تاسو ته دا وایي د خور حصه ورکه د ترور حصه ورکه دا د دغه بابا لور نه ده د ځوان به شل دړۍ پټوي په غره کې به کرونا ایښي او خور چې ده هغه غریب کلي کې به سوال کوي بچي مې ناتي د دې پلار حصه ولې دا دې نه رسېږي یا زه چغه کړه چې دا زما د پلار نه ده سمخوند به وشي خیال کوئ دا ما چې تاسو ته څه ویل اول کې مې اواز خو کړی و ما چې تاسو ما ته مایله شئ زه ملک سړی نو خوږه واسطه زما څه کار دی زما کار د دې مسلې څه و څو مسلې مې ته وکړې 5 یو عقیده داسې به جوړوو ایمان به داسې جوړوو څنګه چې راته الله ویلي جوړوو به دا تاسو په کور کې نشئ جوړولی د دې علماو سره تعلق ساتئ ساتو به صحیح شوه دویمه خبره اعمال به ما او تا داسې کوو څنګه چې راته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښي او څنګه چې راته ویلي کوو به درېیمه خبره خپلې خویندې او لوڼه هغه به په کور کې په حیا او په پرده کې ساتو صحیح ده کوو به څلورمه خبره خپلو خویندو او لوڼو به د خپلو باباګانو په ځمکه کې په جایداد کې خیر چې تا ګټلي هغه ټولې ستا شوې ستا دې په خدای قسم یې که تا له په خپله ګټه کې څه حصه 1 روپۍ ورکړه خو چې هغه پلار دې ته کومه پرېښې ده د هغې کې خو لکه چې وکړه څلور خبرې صحیح شوې پنځمه خبره وکړم چې 5 پورې شي 5 پیرې او 5 پوره صحیح ده 5 به پوره شي دا داسې مه وایئ چې دا زمونږ شړ کلی دی او دلته مونږ په مدرسه څه کوو او دلته به څوک راشي زم ژوندی یم او تاسو هم ژوندي وئ او تاسو پړ کې چې نور هم راشئ نو انشاءالله زه ستاسو په مېلمستوب نه ستړی کېږم تاسو ټول راشئ ما په کنده کې مدرسه جوړه کړه او د طالبانو پکې ځای دی د دانشګل نه د کاږه پړ نه د دیر نه د مردان نه د باجوړ د لر او د بر نه پکې نن طالبان پراته دي په کنده کې مې جوړه کړې ستاسو دا کنده نه خو غر دی دې له خو به طالبان سیسیل راځي دا عزم وکړي چې دا ورکوټې جومات بنې موږ دلته مدرسه جوړو د چا عزم دی ګوتو چته ټول دی مدرسه دې ته نه وي چې ته چاله بولډینګ به جوړو درې چاته وي او بیا کې سیګان لګېدل سادهګانو مدرسه دې ته وي
تاسو ټول میراث وای کنه چا بچی شته نو خو یو بچی الله لور کوي کنه او چې څوک د پټي میراث دی هغه له الله د سپینو بچو نه ډیر ورکړي پرې لو چې په دې پته پوهېږي چې دا د بچو چغې سړی له زړه ګیره سپینوي یو بچی به مولانا صاحب ته حواله کړو او داسې فرض کوي چې په مال کې زکات ورکوو چې د هغې نه وشو په حال کې قسم زکات یا ګونډو والا خو ټول کړ ځکه پښتون چې زکات ورکوي دا کوم چې ګونډي هغه هم پکې وایي چې ورګه ښکارې خو به پیډه کوي ځان یې کندو ته ولې لار چې کندو دې پیډه شي ښکارې خو به پیډه کوي ملا ساده سړی دی چې ښکارې ډکوي بیا خوشحاله لا بالله وایي مولي صاحب مو ته څه وایي خدای دې سړی ښه وکړي روش خدای دې غر کا یو بچی به مولانا صاحب ته حواله کړو